ما د قرآن حکیم هغه جمله ولسته، هغه حصه مې ولسته چې هغه په هر مانځه کې او په هر رکعت کې مونږ او تاسو وایو اهدنا الصراط والمستقیم. الله مونږ ته نیغه لار وښایه. د نیغې لارې نه مراد هغه لار ده کومه لار باندې تللو سره چې الله پاک راضي کیږي، کومه لار باندې تللو سره چې انسان الله ته رسیږي، انسان پہ کامیابیږي، انسان ته پہ جنت ملاویږي. الله ته سوال کو چې خدای دغه نیغه لار راته وښیه. نو الله پاک د سوره فاتحې نه بعد سوره بقره کې مونږ ته د هغه نیغې لارې د ښودلو دپاره نشاندهي وکړه او وایي چې بنده که ته په نیغه لار تلل غواړې نو زه یې درته ښیمه، خو روانېدل پې ستا کار دی. بیا که تا پې د روانېدو کوشش وکړو نو زه به درته روانېدل آسان کم. هغه نیغه لار کومه ده چې خدای راته ښایي او دغه نیغه لار به راته په کم څیز ملاویږي؟ نو الله فرمایل هدل للمتقین. دې قرآن پاک ته راشه، قرآن پاک ووایه، قرآن پاک باندې ځان پوی کا. زما وروڼو د قرآن پاک د ویلو مقصد صرف ناظره باندې ویل نه دي. د قرآن پاک د ویلو مقصد صرف د ختمونو د پاره ویل نه دي. د قرآن پاک ویل په داسې طریقه پکار دي چې انسان په هغې ځان پوی کی، نو د پوی نه پس بیا د قرآن پاک چې کم حق دی انسان هغه حق ادا کولی شي. د قرآن ډیر حقوق دي، خو یو حق دا دی چې مونږه په قرآن پاک کې غور او فکر وکړو او واعظ او نصیحت ترنه واخلو. نو قرآن کې غور او فکر کول دا د الله حکم دی او الله فرمای ولیتذکر اولو الالباب چې د عقل خاوندان په دې قرآن کې غور او فکر وکړي. نو غور فکر دا د ځان پویولو نه پس راځي. نو اصل مقصد د قرآن په قرآن باندې ځان پویول دي. الله دې ما او تاسو پوی کړي. دا ډېر ښایسته مجلس دی. بنیادي طور خو قرآن که په ناظره څوک ووایي ام ثواب دی، که په ترجمه ووایي ام ثواب دی، که حفظ سره ووایي ام ثواب دی، که تفسیر سره ووایي ام ثواب دی. بلکې که اودس دې کړي وي او اسې قرآن پاک راوالی او قرآن له ګوتې یوسې د قرآن دا پاڼې اړی په دې هم خدای ثواب ورکوي. مونږ خلک قرآن پاک راوالو ښکلی یې کړو په دې هم الله ثواب ورکوي. که سینې سره ولګې په دې هم الله ثواب ورکوي. قرآن پاک د الله داسې کلام دی. او زما وروڼو کوم ځای کې چې قرآن پاک مجلس وي، کم ځای کې چې قرآن پاک لوستلی کېږي، د قاري صاحب اوس دا تلاوت وکړو، ښایسته انداز باندې یې وکړو، نه ما ته پته شته نه تاسو ته پته شته نه مونږ لیدلی دي، خو د الله د پیغمبر وینا ده چې زمونږ او ستاسو له سرونو د پاسه فرشتې راغلي دي ولاړې دي، دا منظر هم ګوري
او قرآن پاک چې ویل کېږي نو د قرآن پاک د دې اورېدو په شوق فرشتې راځي هغې یې اوریم. یو صحابي دی اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ، دې نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته یو ورځ راغی، خپله د شپې واقعه ورته بیانوله. د شپې تهجد کوله، خوا کې کټ پروت و، هغه کټ کې د ماشوم بچی پروت و، او صحابه اخو مجاهدینو د جهاد چې کوم ضروریات دي هغه به ځان سره ساتل. کاغه توره ده، کاغه نیزه ده، کاغه غش دی. زمونږ د زمانې د جهاد سامانونه جدا دي، د هغه زمانې د جهاد سامانونه جدا و. نو یو سیز او یو ذریعه د جهاد چې هغه به صحابه ساتل نو هغه اسونه وو. اوس هم که تاسو وګورئ دا فوجیان چېرته روان وي نو په اسونو باندې سواره وي. نو د صحابي اسم ساتلو، د دې کټ په خوا کې هغه اس ولاړو. نو ده به د قرآن تلاوت کو، او د قرآن د تلاوت کې به دی په جوش او جذبه کې راغی. نو د قرآن دا تلاوت به په شوق باندې په زوره باندې شروع کو. چې ده به تلاوت په زوره شروع کو نو هغه اس به ټوپونه وال شروع کړل. نو د سره به یره پیدا شوه چې زما د کټ کې زما ماشوم بچی پروت دی او دا اس ټوپونه وی اسې نه چېرته د ماشوم ته نقصان ورسي. نو ده به دا جهرن او په زوره قرآن ویل بیا لږ خاموشۍ سره کړل. بیا به سات تیر شو، بیا به د په زوره شروع کړه، بیا به اس ټوپونه شروع کړه. دا صحابي ټوله شپه دا عمل وکړو، او بیا چې کله د تهجد قرآن ویل بند کړل نو د سر د پاسه لکه د ستورو په شان رڼاګانې وي او هغه اسمان طرف ته تللې. نو دې سحر راغی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته او دا ټوله واقعه ورته بیان کړه. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ورته فرمایل دا الله بنده دا کمې رڼاګانې چې تا کتلې چې اسمان طرف ته تلې نو دا اسې رڼاګانې نه وي، دا د الله فرشتې راغلې وې ستا د سر د پاسه ولاړې وې او تا قرآن ویلو، هغې قرآن اورېده. او د اس دا ټوپونه م چې وال نو هغه دا فرشتې کتې نو ځکه دا ټوپونه وال. وی که تا دا قرآن ویل بند کړی نه وي او ته لګیا وې سحر شوی م وې نو د مدینې منورې د خلقو به دا فرشتې کتلې وي. زما عرض دا دی چې دا مبارک مجلس دی او د الله فرشتې راغلی دي، ستاسو نظارم کوي، د قاریانو نظارم کوي، او د واعظانو مبلغینو نظارم کوي. اوس که یو سړی داسې وي چې هغه وایي یره بس دا خو د قصه ده لاړم تېنه، خو زه پکې مستثنا یم، ښه زه مستثنا یم، زه به ځمه، زما کار دی. خو ما وی چې دا قاري صاحب خفه نه شي. نو یو سړی د کار م نشته او دی وایي مړه د قصه ده راشه، د مولیانو قصې ختمیږي نه، زه خپل کار کوه، چېرته روټۍ وخوره او په ارام باندې سمله. نو د الله فرشتې درته ګوري. نو هسې نه چې د قرآن باغیانو کې نوم ولیکلی شي، د قرآن د اورېدو نه نفرت کوونکي کې نوم ولیکلی شي. نو تیښته به نه کوې تر اخرې پورې به ناست یې. سم خیال دی؟ ناست به یې که نه؟ انشاءالله خو مو انشاءالله ډېر ښه کار دی، خو کله کله په دې انشاءالله ویلو کې یو ګوته وي، الله دې وکړي چې هغه ګوته پکې ستاسو مراد نه وي. نور انشاءالله ښه کار دی. زه کله کله یو خبره کوم
مولانا تانوی رحمت الله علیه یو دلچسپه خبره لیکل نه وي یو سړی روانو منډی ته د اسونو منډی ته نو په لاره کې ورته یو سړی مخې له راغی وی چودري صاحب چېرته دی وی زه اس اخلم نو هغه سړي ورته وی چې خبره چې کله کوې نو انشاءالله ورسره ووایه نو چودري صاحب ورته وی چې پاګله ده انشاءالله څه ضرورت دی پیسې مې جیب کې پرتی دي جګ جوړ یم روان یم منډی لګېدلې ده اسونه پکې دي انشاءالله ته څه ضرورت دی سړی لاړلو چې لاړو منډی ته نو منډی کې خوار قسم غوتګاړي ملاویږي د یو اس وکته او خوښې شو بیه مالک سره وکړه چې بیه وکړه قیمت طی شو نو زه جیب ته لاس کړه چې پیسې وله ورکم چې جیب ته لاس کړې جیب ته چا والیو جیب خالی دی پیسې نه دارد دی ډېر خفه شو واپس را روان شو سړی بیا مخې له ورغی وي چودري صاحب څنګه چل دی کو اس دې واغشتو که نه نو دی ورته وایي چې تا نه لاړم انشاءالله منډی ته ورسېدم انشاءالله یو اس مې خوښ کو انشاءالله قیمت هم وکړو انشاءالله جیب ته مې لاس کړی خو انشاءالله جیب مې چاوالی ورته وی د خدای نیکبخته چې د انشاءالله د ویلو کم وخت هغه وخت تا خطا کړی دی او ته اوس لګیا یې انشاءالله انشاءالله اوس خو کاته ختمه شوې ده که نه نو انشاءالله م ویلی دی او الله رضا وي په دې خبره باندې چې خلک زما قرآن واوري الله هیڅ چرم نی ناراضه لکه چې کله کله داسې م کېږي یو سړی به ځي رشید الله قاري صاحب به ورته وفرمایي چې هلکه ته خو لاړې نو دی به ورته وایي چې جي ما خو انشاءالله ویلو نو د خدای به رضا نه وه نو زه لاړم نو نو کله کله پکې دا چل وي که نه نو چې دا چل ونه کې اخره پورې به که خیرې ناست یې د قاري صاحب ډېر مربوط مرتب او ډېر پرمغز تقریر وي توجه سره به وره که خیري الله پاک به ته ډېره فایده درکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین